بسم الله الرحمن الرحیم. المقصد الثالث فی المجرورات. دریم مقصد بیانوي چې هغه په مجروراتو کې ده. شروع کتاب کې موږ ویلو چې د کتاب کې درې مقصدونه بیانوي چې په هغه کې دوه مقصدونه موږ خیره مرفوعات او منصوبات ختم کړ، مجرورات شروع کیږي. خو شروع کې یو اعتراض ذهن ته ونرسي د عبارت نه چې دلته د لفظ ری مجرورات جمع چې مجرورات ډیر دي، خو چې کله د عبارت شروع کوي نو چې الاسماء المجروره هي المضاف الیه فقط، چې هغه اسم چې هغه مجرور وي هغه صرف مضاف الیه دو. نو عبارت کې چې مضاف الیه دو یوادو یعنی مجرور لفظ یو د اسم او الته جمع ډالي، نو هغه جواب دا چې دلته جمع د مجرور په انواع او د اقسام په اعتبار سره ډالي دو. هغه نه پسته نن سبق کې دای مضاف الیه تعریف کوي او بیا هغه نه پسته ایوا قاعده بیانوي، هغه نه پسته بیا د مضاف دوا قسمونه بیانوي یعنی د اضافت دوا قسمونه بیانوي. مضاف الیه تعریف دای کوي په خپل کتاب کې هو کل ندای ذکر کوي چې مضاف الیه هر هغه اسم دا چې د طرف ته نسبت شوی د سشی په واسطه د حرف جر سره، چې کله به دغه حرف جر په لفظ کې ذکر وي به د نحو په اصطلاح کې د ترکیب کې د ته به جار مجرور ویل شي. خو چې کله بیا د حرف جر په الفاظ کې ذکر نه وي په لفظ کې به د نحو په اصطلاح کې د ته مضاف الیه ویل شي. لکه مررت بزیدن کې دلته بزیدن باندې زید باندې لفظ با حرف جر داخل ده، د نحو په اصطلاح کې چې کله ترکیب کوي د زید اگر چې مجرور ده خو با حرف جر موجود ده نو دیو جنب دته مجرور ویل شي، جار مجرور به هغه ترکیب کول شي. او چې کله جار مجرور نه وي لکه غلام زیدن نو اصل کې اگر چې تقدیری عبارت غلام لزیدن ده، غلام حرف جر په عبارت کې ذکر نه ده، چې ترکیب یې کوي نو د څه ویل شي چې غلام مضاف زیدن مضاف الیه، نو مضاف الیه به بیا هغه بل شي چې کله ترکیب کې شی وکوي هغه جوړیږي. هغه نه پسته د واقعیدا بیانې چې کله د مضاف الیه چونکه مشته تعریف وکړ چې د تبد شي ته نسبت شوی، نو اوس دغه نسبت چې د کوم شی ته شوی یعنی اضافت چې ته شوی، نو دغه اضافت چونکه په خپل مانس کې اتصال بغوړي چې و اسم یا د و فعل مضاف الیه ته اسم ته نسبت کوي اضافت کوي، نو د اضافت په مانس کې خو اتصال غوړي. اوس د قاعده د دې بیانوي چې هغه شای چې هغه د اتصال منفي وي، د اتصال منفي شای بو چې وي هغه بو د مضاف نه حذف کول شي. لکه دا یی چې کله اضافت وشي نو د مضاف نه بو نون او د غرنګ د مضاف نه نون د تسنیه کچرته تسنیه صیغاوي او نون د جمع کچرته جمع صیغاوي مضاف، نو دا به حذف کیږي. لکه دای مثال هپش کوي لکه یو لفظ دا غلامون چې کله ته زید ته اضافت کوي نو غلامون زیدن ارسی، نو اضافت پوجا باندې بو د غلامون نه تنوین حذف کوي. یا د غرنګ رجلان لفظ دا یا غلامان لفظ دا چې کله اضافت کوي مخکې لکه غلامان زید ته اضافت کوي غلامان زیدن، خو د نون د تسنیه غلامان کې چې دا نون بو د اضافت ته وجنه حذف کول شي، غلاما زیدن بو ویل شي. یا لکه مسلمون مصرن اصل کېو خو د مسلمون چې اضافت مصر ته کوي نو مسلمو مصرن نون د جمع به حذف کول شي. هغه وجه دا دو چې د تنوین نون د تسنیه او نون د جمع دا په انفصال باندې دلالت کوي، خو اضافت هغه په اتصال باندې دلالت کوي. نو د په مانس کې زید د خپل مانس کې د وجنه چې کله مضاف باندې دا شی نه روشي نو مضاف خو مضاف الیه سره اتصال غوړي، نو نون د تسنیه چې هغه په انفصال دلالت کوي، نون د جمع او تنوین چې په انفصال دلالت کوي ابو حذف کول شي چې اتصال برقرار پوت شي. دریم سبق کې د اضافت اقسام بیانوي چې اضافت په دوا قسمه ده، یو اضافت معنوي ده یو اضافت لفظي ده. خو بل دا خبر زده کا چې اضافت معنوي ته معنوي ځکه ویل شي چې دا په معنا کې फायदा ورکوي، یعنی په مضاف کې تعریف او تخصیص پیدا کوي. او اضافت لفظي ته لفظي ځکه ویل شي چې دا په لفظ کې تخفیف پیدا کوي، یعنی د مضاف نه لکه څنګه چې مخکې قاعده ویله تنوین او د غرنګ نون تسنیه او نون د جمع هغه حذف کوي. خو بیا اضافت دای تعریف کوي به اضافت اقسام بیانوي. دای چې اضافت معنوي دی ته ویل شي چې دا به داسې صيغه صفت نوي دغه مضاف چې هغه خپل معمول طرف ته
اضافت شوی. صيغه صفت نه مراد اسم فاعل اسم مفعول اسم ظرف وغيرها دي او د معمول نه مراد فاعل او مفعول ده. ان بده سه اسم فاعل یا اسم مفعول اسم ظرف نه وي چې هغه فاعل طرف ته یا مفعول طرف ته اضافت شوی. لکه دای مثال پیش کوي چې غلام زیدن، نو دلته کې د غلام مضاف ته زید ته اضافت شوه ده، خو د چونکې د اضافت معنوي د سی تعریف وکړ چې دا به داسې صيغه صفت نوي چې معمول ته به اضافت شوی. نو دلته غلام لفظ هغه صيغه صفت نه دو، نو ځکه د غلام زیدین د اضافت معنوي ده. تاسو په ذهن کې سوال رسی یا نه چې دا یې چې صيغه صفت په داسې مضاف نوي چې هغه معمول ته اضافت شوی به مو تاسو ته وویل چې صيغه صفت نه مراد اسم فاعل اسم مفعول او اسم ظرف وغيرها دي او د معمول نه مراد فاعل او مفعول ده. یعنی د اسم فاعل بو فاعل ته اضافت شوی چې نوي شوه به دا اضافت معنوي ده، یا بو اسم مفعول ته اضافت نوي شوه بیا دا اضافت معنوي ده. نو اسم فاعل او په فاعل کې څه فرق ده؟ اسم فاعل او په فاعل کې فرق ده چې کله په فاعل کې معنا د فعل نوي نو دا فاعل ده. لکه احمد، په احمد کې معنا د فعل نشته، فعل به مخکې سره ذکر کوي چې احمد عام کاته ہے یا احمد کانا کاته ہے وغیرہ. او چې کله په اسم فاعل کې یعنی په فاعل کې معنا د فعل موجوده وي به ته اسم فاعل ویل شي. لکه ظالم ظلم کرنے والا، اوس د کرنے والا خو فاعل ده او د ظلم کرنے والا ظلم معنا چې د فعل ول پکې موجوده دو به ته اسم فاعل ویل شي. زدای کوئی د سره ویلی کوئی دا بیا ته ملاو نشي. اهم نقطه وا متح ډیر د تلاش نه بعد ملاو هغه نه پس تدای بیا چې دغه اضافت معنوي بیا په درې قسمه ده. اول نمبر اضافت منی ویل شي، دویم نمبر ته اضافت لامی ویل شي او دریم نمبر ته اضافت فی ویل شي. هغه د وضاحت کوي درې قسمه د هغه مثالونه هداي بیانوي. نو د اول قسم بیانوي چې اضافت منی ده چې کله مضاف الیه د مضاف د جنس نوي به دې ته ویل شي اضافت منی، یعنی په دې کې بیا من مقدر وي. لکه خاتم فزتين، نو اصل کې عبارت و خاتم من فزتين. او د غرنګ چې کله مضاف الیه د مضاف ته پورا ظرف جوړیږي نو په دغه صورت کې د اضافت فی ویل شي. لکه صلات الليل، نو اصل کې صلات فی الليل. چې کله مضاف الیه د مضاف ته پورا نه جنس وي او نه د پورا نه ظرف وي نو دغه صورت کې د اضافت لمی ده. لکه غلام لزیدن، یعنی غلام زیدن او اثر کې لام چې کیم د هغه پکې مقدر ده. خدای یو قسم چې کیم د دې کې لږ کې وضاحت شته ده چې کله مضاف الیه د مضاف د جنس نوي به د اضافت منی ویل شي. لکه خاتم من فزتين، او د جنس نه مراد ده چې د مضاف الیه د مضاف باندې حسد کیږي، د مضاف نه علاوه باندې حسد کرسي. د غرنګ مضاف د مضاف الیه باندې حسد کیږي، د مضاف الیه نه ما سوا باندې حسد کیږي. غدي مثال ورکړه خاتم فزتين، اوس مضاف الیه د فزه چاندي، لکه څنګه په مضاف باندې صدق کیږي چې هغه ختم غوتی دو چې د سپین سره غوتی د غرنګ په بل شي باندې د مضاف نه ما سوا باندې حسد کیږي چې د غوتی نه ما سوا زیورات هدي سپین سره کیدای شي کنه. د غرنګ مضاف چې هغه خاتم ده هغه په مضاف الیه باندې حسد کیږي چې فزتين غوتی د سپین سره کیدای شي، خو د مضاف الیه نه ما سوا باندې حسد کیږي چې غوتی د سپین زاره نه ما سوا د سری زاره او د غرنګ د اوسپنه وغیرہ حق کیدای شي. نو دا وضاحت پکې هغه ضروری و. اوس دغه قسم اضافت چې کیمی اضافت معنوي چې میجا بیان کړ ته تعریف مو وکړ درې قسمونه مو بیان کړ. دې فائدہ د وفائده تو سره بیانوي چې دې فائدہ دادو چې دا په مضاف کې تعریف پیدا کوي چې کله معرفت اضافت وشي د مضاف او په مضاف کې یعنی دغه مضاف په هیزون سره معرفه کوي. لکه غلام لفظ میږي چې نکره دو او چې کله زید ته اضافت وشل نو اوس میږي چې دا معرفه ولای تعریف پکې پیدا کړ دا به اوس معرفه وي مبتدا خبر یعنی مضاف مضاف الیه مبتدا وغیرہ جوړیدای شي. د غرنګ چې کله نکره ته اضافت وشي نو بیا تخصیص پکې پیدا کوي، یعنی قلت اشتراک پکې پیدا کوي. لکه غلام لفظ و نو هر قسم غلام ته شامل و چې د شذ غلام کې دا شل د سړی غلام کې دا شل، او چې کله وایي چې غلام او رجلین نکره ته اضافت وشل نو په دې صورت کې قلت اشتراک روغل، یعنی هغه شذ او سړی دواړه چې پکې دواړه پکې شریک وو شذ وینه وایستلې اشتراک چې ډیر خلکو پکې هغه کې کمای روستل چې صرف